أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 30 اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما اولم يرى الذين آیا ندری دلها کسانو کفرو چې کافران دي دلته یرا په معنا ده یعلم دي چې دې ته علم نشته دي کفرو چې کافران دي چې ان السماوات والارض چې بشک اسمانونه او زمکا کانتا ودا دواړه رتقا بند ففتقناهما نو الله وی مونږ دې دواړو له کولو کړل د زمکا او اسمان مو کولو کو وجعلنا او مونږ ګرځولې دي من الماء د اوبونه کل شیء هر یو سیز حی ژوندی هر ژوندی سیز مونږ د اوبونه جوړ کړی دي افلا یؤمنون آیا دی یقین نه لري دی ایمان نه وروړي نو ان السماوات والارض وكانتا رتقا رتق دا بندوالی دی ویلی شي الله فرمایي چې د ازمکه او اسمانونه دواړه بندو نو الله یې مونږ دا دواړه کولا وکړل نو سمانه د کولولو دا معنی ده چې یو کس راغی د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه تپوسو چې الله تعالی فرمایي چې کانتا رتقا ففتقناهما الله فرمایي چې د ازمکه او اسمانونه بندو دا مونږ کولا وکړل د کولاوېدو څه مطلب دی نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته کوم دی اشاره وکړه چې د دې پوری شیخ نور شاو دنه تاسو کا او چې دا شیخ ته کوم جواب درکې نو هغه جواب بیا ما تراکا چې دا ته ارشاد او فرمایو هغه بیا ما ته وای نو دا کس لاړو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه تاسو چې دا کانتا رتقا فبتقناهما سمانه ده د دې څه تفسیر دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته فرمایل چې دا دواړه بندو د دې دا مطلب دی چې د انساني پیدایش نه وړاندې دا اسمان بندو د دینه باران نه راوریدو او د غرنګ د ازمکه بند وا د دینه بزرغونه نه کېدله نو چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او د انسانیت بنیاد کې خودو نو الله رب العزت اسمان کولاو کو د برنه اوبر غرزولی زمکه کولاو کله د لاندې نه شینګي چې کم دی راوټو کو نو د اسمان کولاویدل د چې الله تعالی بارانونه چې کم دی شروع کړو د زمکه له کولاویدل د چې الله تعالی د زمکه نه فصلونه راوټو کول نو دغه کسراغي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته څه فرمایل وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشاله شو وی فرمایل چې ما اوس اومنه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته الله تعالی د علم د قران لوی علم ورکړي څنګه مفسر قران وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا کړې ده دغه دا برکت چې د قران د ټولو نه زیات علم په صحابو کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره نو د زمکه بندیدل دا و چې د دینه زرغونه نه راټو کېدل د اسمان بندیدل دا و چې د دینه باران نه راوریدو خو چې کله الله تعالی انسانان پیدا کړل نو د اسمان نه چې کوم دی اوبر ولې اسمان کولاو کو زمکه کولاو کړل د شینګي چې کوم دی راټو کو زګه وی چې اولم ير الذين اصل کې دا الله تعالی په وحدانیت باندې د الله تعالی په قدرت باندې دلیل دي چې اولم ير الذين
آیا نګوري هغه کسان کفرو چې کافران دي چې ان السماوات والارض چې بېشکه اسمانونه او ځمکه کانتا وده دواړه رتقا بند ففتقناهما دا بندو په باران نه راورېدو سره او په دغه شینګې نه راډوکېدو سره ففتقناهما نو موږ دې دواړو لره کوله وکړل اسمان اوبه راوغورځولې بارانونه راوورېدل او ځمکې شینګي راوټوکول وجعلنا او موږ ګرځولي دي من الماء د اوبو نه کل شیء حی هر ژوندی څیز نو هر ژوندی څیز الله تعالی فرمایي چې دا موږ د اوبو نه چې کوم دی پیدا کړی دی هر ژوندی څیز دا موږ چې کوم دی د اوبو نه پیدا کړی دی نبی علیه السلام فرمایي چې هر ژوندی څیز بلکې کو انسانان دي کو حیوانات دي کو نباتات دي کو جمادات دي تر جماداتو پورې یعنی دا ګټې وغیره په دې کې سنه څه حیات شته دی ځکه محققین علما د دې قایل دي چې په دې کې حیات شته دی ژوند پکې شته دی نو دې ټولو څیزونه چې کوم پیدا شوي دي الله تعالی پیدا کړي دي په دې ټولو کې د اوبو سنه څه دخل شته دی ټول د اوبو نه دي پیدا خو سنه څه دخل د اوبو پکې شته دی نبی علیه السلام نه یو کس تپوس وکړو ورته وی چې دې آیات څه معنی ده نبی علیه السلام ته وفرمایل چې د دې معنی ده چې په هر څیز کې چې کوم څیز الله تعالی پیدا کړی دی هر ژوندی څیز هر حیات والا څیز په هغې کې څه ناڅه دخل د اوبو شته دی انسان هم د څلورو څیزونو نه مرکب دی که نه اوبه دي هوا ده او خاوره ده اور دی نو په دې کې هم د اوبو دخل شته دی دغه رنګې هر یو څیز د هغې په ماده کې به خامخا د اوبو دخل وي د دې وجې نه الله فرمایي چې وجعلنا مونږ ګرځولي دي من الماء یعنې مخې ته ذکر شو چې اسمان مونږ کولو کو اوبې راوغورځولې دغه اوبې بې پیادې نه دي راغورځولې صرف پسه نه راډوکوي بلکې هر یو ژوندي څیز هغه الله تعالی مونږ د اوبو نه پیدا کړی دی دا فصل ژوندی دی دا هم الله تعالی د اوبو نه پیدا کړی دی نه څه نه څه دخل د اوبو پکې شته دی انسان کې شته دی حیوان کې شته دی د ونو کې شته دی په هر یو څیز کې اوبه شاملې دي افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي وجعلنا او بیا الله فرمایي مونږ ګرځولي دي مونږ جوړ کړي دي فی الارض په ځمکه کې رواسي غرونه ان تمید بهم دا چې راټیټ نشي په دوی باندې یعنی حرکت نه کوي په دوی باندې اصل کې دا غرونه چې د ځمکه چې الله تعالی پیدا کړله د ځمکه به خوځېدله نو الله تعالی په دا غرونه په طور د میخونو ووهل والجبال او څنګه دی والجبال اوتادا کو والجبال اوتادا دي والجبال اوتادا نو الله تعالی دا غرونه مونږ میخونه والي په دې ځمکه باندې نو دا ځمکه به ډکېدل نو الله تعالی په میخونه وواله د غرونو په شکل کې زموږ علما وایي چې کله مونږ میخ په لرګي کې ټک وخو نو دا هغه میخ صرف سر ښکاري نور کته په لرګي کې دکه شان دا کوم چې مونږ د غرونو ښکاري دا دغه صرف سرونه ښکاري چې دې ځمکه کې به دا نور کته الله تعالی څومره ورټومبلي نو الله فرمایي چې وجعلنا مونږ ګرځولي دي فی الارض په دې ځمکه کې رواسي غرونه ان تمید بهم دا چې راکاږه نشي بهم په دوی په دې خلکو باندې وجعلنا یا خزنا ان تمید دا چې حرکت نگی بهم په دې خلکو باندې دا ځمکه حرکت نگی دې وجه نه دا غرونه والي وجعلنا مونږ ګرځولي دي فیها په دې ځمکه کې فجاجا کولو سبلا لارې لعلهم يهتدون دپاره دي چې دوی لار عمومي الله تعالی په دې ځمکه قدرتي لارې پیدا کړي دي بعضې لارې خلکو جوړې کړي دي او قدرتي لارې هم په دې غرونو کې الله تعالی پیدا کړي دي چې هغه سمې دي هغې کې تنګي وغیره نشته د هغې نه په سیټ باندې وتي دي دپاره دی چې دا خلک لار عمومي او په دې لار باندې په اسانۍ سره لړ شي وجعلنا السماء الله فرمایي مونږ پیدا کړی دی اسمان سقفا چت محفوظا محفوظ نو الله یې مونږ د اسمان چت ګرځولی دی د ځمکې په نسبت باندې او ځمکه مونږ فرش ګرځولی دی اسمان مو چت ګرځولی دی خو داسې چت مو نه دی ګرځولی محفوظا محفوظ چت مو ګرځولی دی پیلر پکې نشته دی سیخ پکې نشته دی سیبټ پکې نشته دی خو بیا محفوظ دی د اسمان راتاویږي نه دا محفوظ دی نو یو معنی د محفوظ دا شوله چې د اسمان په چا راغورځېږي نه د اسمان زړېږي نه د دې رنګ بیکاره کېږي نه او دویمه معنی د محفوظ دا شوله چې دا الله تعالی محفوظ ساتلی دی د شیطانانو نه شیطانان اسمان ته نشي تللی اسمان ته نشي تللی کو په غلا باندې دی یو خبره اوري
خو اسمان ته نه رسېدلی کته فرشته به گزار وکړي نو یا چې ولګي جو مکمل ختم شي یا ګوټ شل شي نو دی اسمان باندې بندي وهم عن آیاتها معرضون او دا خلق عن آیاتها زمونږ د دې نښونه معرضون اعراض کوونکي دي زمونږ د دې قدرت د نشانونه اعراض کوونکي دي ډډه کوونکي دي بیا هم ایمان نه راوړي هو الذي الله هغه ذات دی خلق اللیل چې پیدا کړي د شپه والنهار او ورځ او شپه د الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی فرمایي شلمه سپاره کې چې دا شپه ما پیدا کړله دا شپې نه څه حصه لوي زره والم په ورځه کې داخل کړم او د ورځې نه څه حصه راواخلم او په شپه کې داخل کړم کله شپې اوږدېږي ورځې لنډېږي او کله ورځې اوږدېږي شپې لنډېږي نو دا الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی دا نظام چلی هو الذي الله هغه ذات دی خلق اللیل والنهار چې پیدا کړي دي شپه والنهار او ورځ والشمس او نور پیدا کړي دي دا انور الله تعالی ډیر غټ پیدا کړی دی وی دا انور د ځمکې نه 13 کروڑ ګونه زیات غټ بلکې یادو کتابونو لیکلي چې 13 کروڑ ګونه زیات د ځمکې نه غټ الله تعالی پیدا کړی نو بیا د انور په دې اسمان کې څومره وړوکی ښکاري نو بیا د اسمان څومره لوی غټ الله تعالی پیدا کړی بیا دویم اسمان د وړومبي اسمان په مقابله کې دومره غټ دی لکه په ګرون کې چې بال پروت بیا دا دویم د دریم په مقابله کې او دریم د څلورم په مقابله کې او څلورم د پنځم او پنځم د شپږم او شپږم د اووم بیا د الله عرش د دې ټولو نه زیات غټ بیا د الله کرسي د دې ټولو نه زیاته غټه نو دې ته انسان سوچ وکړي نو انسان خامخا د الله تعالی لوی د زړه ته بیا راځي او دی په دې خبره مجبوره کېږي چې الله تعالی یو ومني هو الذي الله هغه ذات دی خلق اللیل چې پیدا کړی د شپه والنهار او ورځ والشمس او نور پیدا کړی دی والقمر او سپوږمۍ پیدا کړی ده کل فی فلک دا ټول په خپل دایره کې یسبحون ګرځي دایرې نه دي هغه مدارونه مراد دي په خپل خپل مدار کې هر یو څیز روان دی دا چکر کې د سیارات نو د دې نه معلومه شوله چې اکثر فلسفیان د دې خلاف دي چې نور دا چکر نه لګي یعنی دا په خپل مدار کې نه ګرځي په ځای ولاړ دی دې نه معلومه شوه نور چې کوم دی دا په خپل مدار کې ګرځي څنګه چې سپوږمۍ ګرځي څنګه چې دا نور سیارات ګرځي تک شان دا نور په خپل مدار کې ګرځي او چکر لګي بس اولم ير الذين آیا ندی کتلې ها کسانو کفرو چې کافران دي ان السماوات والارض چې بېشک اسمانونه والارض او ځمکه کانتا رتقا ودا دواړه رتقا بن ففتقناهما نو مونږ کوله وکړو دې دواړو لا وجعلنا او مونږ ګرځولي دي من الماء د اوبو نه کل شیء حي هر ژوندی څیزو افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي بیا هم دوی ایمان نه راوړي وجعلنا او مونږ ګرځولي دي فی الارض په ځمکه کې رواسي غرونه ان تمیدا دا چې نه خوځېږي دا چې حرکت نه کوي بهم په دې خلکو باندې دا ځمکه وجعلنا مونږ ګرځولي دي فیها په دې ځمکه کې فجاجا سبلا کولو لارې لعلهم یهتدون دپاره دي چې دوی لار مومي وجعلنا السماء او مونږ ګرځولې دي اسمان سقفا محفوظا محفوظ چت مو ګرځولې دي وهم عن آیاتها معرضون او دوی زمونږ د نښو نه د قدرت د نښو نه اعراض کوونکي دي وهو الذي الله هغه ذات دی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر چې هغه پیدا کړي دي شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ هم پیدا کړي دي کل فی فلک یسبحون کل هر یو فی فلک په خپل مدار کې په خپل دایره کې یسبحون چکر لګوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين